الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب من رفع صوته بالعلم. باب د بیان د دې کې چې څوک आवाज اوچتوي د علم په مسله نو دا جایز دي. من رفع صوته بالعلم دا مبتدا شو فهو جائزون دا خبر شو. دعوت باب صدا حضرت امام بخاری رحمه الله دې باب کې څه بیان وکړي. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرمائی چې دعوت باب دفع د یو توهم ده. هغه توهم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راځي شمائلو کې لیس بصحاب صاد صاحب لیس بصحاب نبی علیہ السلام د تیز او وازونو شور او زوق جوړولو والا نو چا دا توهم کاو چې نبی علیہ السلام خو عادت تانو چې اوچت آواز خبرې وکړي نو علم خبرې به هم په اوچت آواز خینی نو دې دا توهم دفع کوي. که ضرورت و په تیز آواز سړی د علم خبره شاګردانو له کولی شي دا سخاب نه دی او دا مذموم نه دی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرمائے چې رفع د صوت مذموم ده، ځکه قرآن کریم کې سورہ لقمان کې د لقمان نصیحتونه خدای ذکر کوي چې زوی ته وایي واغضض من صوتک، आवाज د ښکته ساته، تیز आवाज باندې خبرې دا مذمومي دي. نو چا به ویل چې علم کې بم تیزی خبرې مذمومي، نو دی وایي نه، من رفع صوته بالعلم، د علم خبرې په تیز आवाज سره چې ضرورت او جایزي دي. درېمه رایه د حضرت مولانا زکریا رحمه الله ده. حضرت مولانا زکریا رحمه الله فرمایي غرض د امام بخاری رحمه الله بیان د ادب ذکر کوي د آداب او د معلم، د معلم په آداب کې یو ادب ذکر کوي. هغه ادب دا دی که ضرورت نو په اوچت آواز د معلم خبرې کوي. هر ځای کې داسې نه چې دی رو رو لګیایي او څوک یې نه اوري، نه رو رو دی لګیایي چې خلک یې اوري او چې خلک ګڼي نو بیا دې په تیزه وایي. نو غرض یو ادب ذکر کوي د آداب او د معلم نه چې هغه رفع د صوت بالعلم ده، په علم آواز اوچتول. او دې ابوابو کې اکثره دقه شان چلي. وایه لکه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرنا فادركنا وقد انهكنا الصلاة ونحن نتوسع وجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثا. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ځلی زمونږ نه وروسته شو فی سفرتن په یو سفر کې سافرناها چې مونږ دا سفر کړو، یا دا د حجۃ الوداع سفر او یا دا د عمرۃ القضاء سفر.
فادرکنا کی ضمیر نبی علیہ السلام ته راځي مونږ یې گیر کو یعنی راو رسید شان را پسې وقد ارحقنا الصلاة او مونږ مونږ گیر کړو ارحقنا په پهلو پایل چې الصلاة به مفعول او په بعض روایت کې وقد ارحقتنا الصلاة مانځه مونږ گیر کړیو الصلاة به پایل شي الکه په پوښی نه به مفعول مقدم شي ونحن نتوضا مونږ او دس کاو مانځه گیر کړو یعنی بیخیا خیرنه وقتو یاره و چې مونږ رانه قضا شي مونږ ولی رسته کړو رسته کول د مونږ خو ښه نه دي یا خدا اوبه لټولې د چاو د سونو او د چانه و چې زه اوبه چرته وګورو او دس کو یا دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتظار وکاو چې د اقتدا فضیلت به هم راته حاصل شي ونحن نتوضا په داسې حال کې چې مونږ او دس کوو فجعلنا نمسح على ارجلنا من شروع شو منګ وینځل کول په خو زمونږه نمسح په معنا د نغسلو سره غسل خفیف مراد دی ځکه سفر کې وبګمی نو غسل ثقيل نشي کېدای چې ډېر وبسړې توي کی نو وبو سره ډېر احتیاط کې خپې غوړي را غوړي کی الګه پریزا داش نو ځکه د نمسح له بزوي او دغه وی روافض وی ګوره چې دا صحابه وی پجالنا نمسح على رجلنا مسح د رجلینو دا غسل د رجلینو نش مسح د رجلینو دا لکه تاسو به پوښتې چا زمونږ په عالمانو کې جواب کړی چې اول مسح د رجلینو بیا هغه منسوخ شو بیا غسل حکم راغی او محدثینو دې خود د ضعیف ویل صحیح خبردار چې مسح په معنا د غسل خفیف سره فنادى بعلى صوتي نبی علیہ السلام आवाज وکړ په اوچت आवाज سره چغه وکړه به اعلى صوتي په اوچت आवाज د سره ګوره رپد صوت بل علم ثابت شو باب سره په دې کې مناسبت زمونږ د پوندې ولیدلې چې وچې وي او زلیدلې بل روایت کې دا سرازي کړه چې زمونږ پوندې زلیدلې یعنی کم ځای چې نو لون شوی هغه زلیدا نبی رسول ویل للعقاب من النار افسوس دې للعقاب لاصحاب العقاب صاحبانو د پوند ته من النار د اور نه یا مضاف مرو باسا ویل للعقاب افسوس دے پوند تا من النار دا اورنا من النار لاجل النار دا افسوس دا وجه دا اورنا دا اتاب اور کی صورت مرتين او ثلاثه دو کرتا نبی علیہ السلام دا ویلی ادری کرتا دا حدیث گنو زائنو کی امام بخاری ذکر کئی او عرض کے بات خپل مسئلہ ثابت ہے حدیث مناسبت دا باب سر بی اعلی صوتی دے رفع دا صوت بالعلم دا جائز دا باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبأنا باب دے بیان دا قول دا محدث کے چھ حدثنا واخبرنا وانبأنا تاستا مقدمہ کی ماویلی و مشکات مقدمہ کی زا ارزلی دا مقدمہ کی زویمہ یو تحمل حدیث دی او یو اعداد حدیث دا تحمل حدیث دی توی چې شاگرد غوږی خي استاد سبق وای د استاد نه حدیث د کوي چې په اړه طریقې دې ته تحمل وای ادا دې ته وای چې دا شاگرد بیا نور شاگردانو له نقل کوي او روایت کوي دې به کم الفاظ وای حدثنا بوي كأخبرنا بوي كأنبأنا بوي حدثني أخبرني أنبأني څنګه الفاظ به استعمالي او دا الفاظ په کوم مواقعو کې بیا مې ته ویلو چې تحمل حدیث اته طریقې دي ویلې مې وکنه قرات الشیخ قرات علی الشیخ اجازه مناوله اعلام الشیخ وجاده دا مختلف
طرقو قرات الشیخ دیتا وای چې استاد حدیث وای او شاګردان ورته وږي خي نو بیا شاګردان لړ شي حدثنا ویل شي او حدثني ویل شي او چې شاګرد یوي او استاد هم یوي نو بیا چې ادا کوي نو حدثني به وای قرات علی الشیخ دیتا وای یو شاګرد سبق وای دا حدیث استاد وږي خي یو زینم کې تشریح کې رسته بیا راځي سبق ډیر شنو اوس خو کې تشریح کیږي رسته بیا د درې پانی شنو استاد تشریح نشي کولای زمونږ دلته دی مدرسو کې هم دغه طریقه ده بری صغیر چې څومره مدرسې دي د قرات علی الشیخ تاسو خبره پوه شئ کې په پوه نشئ نه قرات الشیخ ورده ک قرات علی الشیخ ورده بعضی وای قرات الشیخ ورده چې استاد وای او شاګردانو وږي کوي او بعضی وای قرات علی الشیخ ورده ولی ځکه استاد چې وای نو کله استاد نه سبقت لسانی وشي کله استاد صحو شي او طالب مقشان نقل کی نو دا احتمال پکې استاد صحو نقل کی اخرت علی الشیخ چې کیږي چې شاګرد دی وای نو استاد ورته خم متوجی نو استاد د شاګرد غلطی نه پریدي چې کمزې کې غلط شي نو هغه سمای نو دې کې قرات علی الشیخ کې احتیاط زیات دی د قرات الشیخ نه دا امام بوخاری رحمه الله مسلک هم دی د امام بخاری رحمه الله او د غنو محدثینو رائے دا چې دا ټول یو شان دي حدثنا و اخبرنا و انبانا دا ټول یو دي کې بدی نشته هیڅ تفاضل پکې نشته حدثنا و اخبرنا و انبانا دا ټول یو دي نو ځکه وای ګورئ باب قول المحدث باب د بیان د قول د محدث کې چې محدث وای حدثنا و اخبرنا و انبانا دا یو دی وقال لنا الحمیدی منت حمیدی ویلی دی دا امام بخاری استاد دی اولنې حدیث دی انما الاعمال بالنیات دا حمیدی نه نقل له الکه تاسو په پیسې کې په پاینش منت حمیدی ویلی دی کان عند ابن عیینه حدثنا واخبرنا وانبانا د ابن عیینه سفیان ابن عیینه یادای دا په مجلس کې به حدثنا او اخبرنا به مو پکې و انبانا بم پکې څوک څوک نم باندې کول چې دا دی ولی ولی یا ټول یو الکه به تعلیق تاسو پوښتې دا یو دلیل چې ټول یو دی وسمیت واحدا او دا سمیت واحد تاسو په پوښتې دام پکې و الکه تاسو په پوښتې سمیت ګورئ ابن حدثنا واخبرنا وانبانا وسمیت واحدا د پلان کې نه مې اوریدلې دي دا ټول یو څه پلان کې نه اوریدلې وکنه تفاوت پکې نه و دیم تعلیق د ابن مسعود ذکر کړي دا تعلیقات ذکر کړي دا د بل ځای کې ذکر کړي دي دا غنو ځایونو کې دا ذکر کړي موصوله نه ذکر کړي وقال ابن مسعود عبد الله ابن مسعود فرمایلی دي حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم والصادق المصدوق من رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي دا د صادق دی او مصدوق رښتینی غنل شوی دی رښتیا وایون کې دی رښتینی غنل شوی دی په ملأ الاعلى دا مشکات شریف کې دا حدیث تاسو ویلې چې معصوم د مور په خېټه کې چلوي کړځي نطفه بیا چلوي کړځي مزغشي علقه شي بیا چلوي کړځي مزغشي بیا پکې خدایرو ابن مسعود روایت ده حضرت ابن مسعود هو الصادق المصدوق علامه طیبی ما احسن موقعه والصادق المصدوق ډېر خزه کې ویلې ده ډېر خزه ده الکه په پوښتنه نو ګوره حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن مسعود ویلي دي حدثنا رسول الله حدثنا لفظ استعمال کړي وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلی الله علیه وسلم کلمه کذا شقیق دا د ابن مسعود شاګرد دی وای د عبد الله ابن مسعود نه روایت کوي چې عبد الله ابن مسعود وای سمعت النبي صلی الله علیه وسلم کلمه کذا د نبی علیہ السلام نه دا خبر اورېدلې ده نو ګورې سمعت وی وقال حذيفه ویل دي حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثین نبی علیہ السلام ته دوه حدیث بیان کړي دي ګوره حدثنا
هغه حدثنا او اخبرنا او سمعت دا ټول ویلي. وقال ابو العالیه ویلي دي. ابو العالیه دو دي، بعضی وی دین ریاحی مراد ده. ان ابن عباس شاگردان دي، ابن عباس نے روایت کی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس ته نبی علیہ السلام نے روایت کی فيما يروي عن ربي، باغ سکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کوي دا ربنا، یا حدیث قدسی دي ته وایي چې پاغه کې نبی علیہ السلام د رب نه روایت کوي چې زما رب داسې فرمایلی دی، داسې کړی. نګورې دلته عن ذکر کا، قال انس عن النبي صلی الله علیه وسلم، عن ابن عباس عن النبي صلی الله علیه وسلم، عن ذکر کا. وقال انس النبي سم يروي عن ربي، وقال ابو هريره عن النبي سم يروي عن ربكم تبارك. ابو هريره فرمایلی دي د نبی علیہ السلام نه چې نبی علیہ السلام روایت کوي د رب تاسو نه تبارک. نو دلته ګورې عن سمعت حدثنا دا ټول یو شان شو. پسې چا لکه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قال حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی یو مجلس کے نبی علیہ السلام فرمائی ان من الشجرت شجرتان، یقیناً پدے ونو کی یو ونه دا، من الشجرت کے من تبیزی دے، بعض ونو کی یو ونه دا، من الشجرت خبر مقدم دے دے اننا، اور شجرتن اسم مؤخر دے، پدے ونو کی یو ونه دا، لا يسقط ورقها، یو خصوصیت دا دے چھ پانی نو غرزی کی، وانها مثل المسلم، دا د مسلمان پشان دا، یا مثل المسلم، مثل المسلم، مثل المسلم یا مثل المسلم، دا د مسلمان پشان دا. نبی علیہ السلام فرمائے حدثونی ما هي، تاسو ما ته بیان وکړئ چې دا څه شی دی، څه شی وایي. قال فوقع الناس، خلق واقع شو په شجر البوادي، د صحراګانو په ونو کې، چا ویلې د کیکر ونه ده، چا ویلې د غز ونه ده، چا ویلې د بیرې ونه ده، چا څه ویلې چا. قال عبد الله ابن عمر وی ووقع فی نفسي، زما په زړه کې رااله انها النخله، چې دا د کجوري ونه ده. فاستحییت، ما حیا وکړه، ما بیان ځکه ټولو کې زه کشر. ثم قالوا بیا ویلې حدثنا ما هي، صحابه ورته ته مونږ ته بیان کړه د خدای پیغمبره. قال نبی علیہ السلام ته هي النخله دار کجوري. دا حدیث غنو ځایونو کې ذکر کړی، کتاب العلم کې هر ځای کې دی بل دغه کې وایي، دی بل باب کې دا وایي. نو یو ځکه دا سی وایي چې زما پلارم موجود عمر رضی ما ورته وی چې دا خو ما راته خو ما د حیا د وجه نه ونه ویل. نو عمر د نور د کتا ویلې ونه دا زما د پاره ډېره د فخر خبره وه چې تا نبی علیہ السلام ته، ځکه د زوی عزت او ترقی دی باندې پلار خوشحالي کی کړه. نو محل د استشهاد او طریقه د استدلال د امام بخاری چې صحابه نبی علیہ السلام ته فرمایل حدثنا، مونږ ته بیان کړه د نبی علیہ السلام نه روایت ته حدثنا، تحدیث حدثنا. دا کجوره د مسلمان په شان ولې ده؟ الکه کجوره سراسر خیر ده، چشنی سوری لبه کینی او سورم د نور ونو نه خسوره ده، درون سوره ده او میوه کوي، او میوه هم داسې میوه ده چې هم غذا ده او هم پاکه ده. او غذا هم څنګه غذا ده؟ د بدن ټول ضرورت کجوري پوره کوي. کجوري کې داسې ویټامینونه خدای پاک پیدا کړی دي، صرف کجوري خوره بل هېڅ هم مه خوره، ستا د بدن ټول ضرورت پوره کړي. او کجوري کې خدای هغه طاقت اچولی دی چې په بل یو شي کې هم نشته.
تاسو په خبره باندې پوه شئ د مسلمان هم سراسر د مسلمان وجود هم سراسر خیر دی خیر هر څه کې خیر دی د کلمات د عبادات د میوې دي چې خلکو ته فایدې رسوي د علم میوه د خلکو له فایده رسوي د دعاګانې فایده د خیر خواهي د خلکو له فایده رسوي ډېرې فایدې دي دا خو د مسلمان سره تشبیه ده که مطلق انسان سره شي دا ملایانو ډېرې بیان کړي دي او کتابونه دې ډک دي خو هغه د مثل المسلم سره نه برابرېږي هغه د مطلق انسان سره مسلمان سره هم دقه تشبیه ده د انسان سره دا ده چې د ملایانو بیان کړي دي چې د انسان سرم ببري او د کجوري سرم ببر دی بره پکې ببر شي نه تارونه هم کتلي دي کجوري کې دویم دا دی چې انسان بچی نه راوړي چې نر او ښځه نه یو ځای شي لقاح ورته وایي لقاح د ښځې او د نر یو ځایوالی چې نه شي سړی خو بچی نه راوړي او نه ښځه بې خاونده بې واده بچي راوړي پیر صاحب له چې مورید تللی او چې دعا وکړه چې خدای بچي راکړي زوی راکړي واده دې نه دی کړی وایي نه چې واده مې کړی نو بیا دعا له څه ضرورت تا له بیا څه راتلم تاسې په خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ او واده چې سړی وکړي بیا دعاګانې پکار دي چې خدایه ترتیب برابر کړي ځکه د انسان نه په یو ځل چې انزال کېږي او دا مني ترې راوځي دې کې بلا لکونه دغی جراثیمې د بچو هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ او دا جراثیم چې کوم دی دا لکونه چې کوم دی ټول ځایي شي یو پکې زید په ځای شي د دې یو نه بچي پیدا شي یو نو کجورم دقه شان ده چې نر او ښځه نه یو ځای شوي نو دوه نه یوه به دغه نه راوړي میوه نه نیسي یا ورسره دغه نر چې کوم دی دغه یو ځای کړي شاپونه څه چل کوي دا زمینداران دریم دا دی چې ونه د لاندې نه چې وهي نو ختمیږي وچیږي نورې ونې نه بره شاخونه کټ کوه نه وچیږي ملا ببریږي او د کجوري نه چې بره سر کټ کې نو دغه کېږي وچیږي هلکه تاسو پې پوه شئ انسان هم چې بره سر نه دغه کې خپونه نه مړ کېږي د سر نه بره مړ کېږي تاسې پې پوه شئ بله دا ده چې روایاتو کې راځي اگر چې دا ضعیف روایت دی ترمیزي شریف کې دا روایت دی چې آدم علیه السلام نه خټه د پاسیرو کې هم دا شته چې د لاس جوړ شو کومه خټه پاتې شو نو د هغې نه کجوره پیدا شو دا دي چې دا ستاسو ترور ده یعنې د پلار خور هم ده کجوره زمونږ ترور ده دا روایت انتهایی زیات ضعیفه دی تفاسیرو کې دی او د ملایانې بیانوي نو چې کوم ضعیفه بیانوئ ذوب به ورسره ذکر کوئ چې دا دی خو ضعیفه دی کولی نور وجوهات هم ډېر ذکر کړي دي خو هغه مثل المسلم سره نه لګي باب طرح الامام المسألة على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم بعد د بیان د غرزولو د امام کی یو مساله علی اصحابی مرګرو ته یو مساله وغورځي چې امتحان وکي ما عندهم من العلم چې د دې سره څومره علم دی غرض د امام بخاری د باب کې څه دی حدیث کې د غلوطاتو نه منع راغلی ده غلوطات دې ته وایي چې خلک بندول او معماګانې خبرې معما پیژنئ معما سخت پیچیده خبرې کول هلکه معما تاسو نه پیژنئ څه ته وایي تشهیز د اذهانو دپاره خلک خبرې کوي که نه هلکه وایي سر په اسمان کې دی او خپې په ځمکه کې دی او دا چل دی هغه شی دي تا ته ووایي که نه او همداسې ووایي دا قیسې دا معماګانې دي موږ طالبان به وایي ډک هم د مای واړوه چې ټکي پاتې نه شي مدهوش نه چې هوش لاړ شي زما محبوب شي تاسو پې پوه شئ څه ته ډک هم د مای واړوه چې ټکي پاتې نه شي خم دا لفظ واړوه خم دې چې واړوه نو څه شو مخ شو او ټکي پکې مه پرېږده خانه ټکی لرې که مخ شو
او د مدهوش نه چې هوش لاړ شي زما محبوب شي، مدهوش نه هوش لري که مد پاتې شو نو دلته محو که نه دلته مد ورسره یو ځای که نه محمد ته جوړ شي. هلکه تاسو پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ. دا دې باندې کتابونه لیکل شوي دي. ورکوټه کتاب د چا لیکلی ډېر ښه کتاب دی هلته ما سره دی. هلکه دې ته د غلوطات ورته وایي، معماګانې، فقهي معماګانې، نحوي معماګانې. ان زیدن کریمن دا موریدلی دی که نه؟ ان زیدن کریمن هلکه دا څه ترکیب دی؟ من قال قال الله فقد کفر. دا معماګانې دي. بلا ډېرې خبرې دي پکې د تجهیز د ذهن د تیزولو ده. نبی اسلام د دې نه منع کړې ده چې مسلمان بې عزتي به نه کوي، به نه خفه کوي، ناشنا تپوسونه به ترې نه کوي. نو استاد د شاګردانو نه تپوس کولی شي، یو مسله واچوي، هلکه دا راته ووایي او چې استاد ته پته لګي چې دوی سره څومره علم دی، کوشش یې څنګه کړی، دا جایز دی. نو غرض یې دپه د توهم د چا به ویلې چې د تپوسونو نه خو منع راغلی ده. جوابدار چې تپوسونو نه منع راغلی چې هغې کې توهین د بل چا وي، او چې توهین د بل چا پکې نه وي، د ملایانو نه تپوسونه جایز دي چې مطالعه وکړي. ګران تپوسونه دې په دې نیت کوئ چې دې کتابونه وګوري. هلکه تاسو پرې پوه شئ. استاد کتاب نه ګوري، موږ طالبای کې داسې چلو، استاد باندې به پوه شو چې دې مطالعه نه کوي، نو موږ به ښه مطالعه وکړو، او دا داسې دی او دا داسې دی، تپوسونه به هم ترې وکړو. استاد به پوه شو چې پرېږدي مې نه، نو مطالعه را باندې کوي، بیا به ښه مطالعه کوو. اوس خو طالبان لکه بالښتونه ناست دي چې استاد ورته دروغ وایي او که رښتیا ورته وایي، دوی سر خوځوي ورته خاندي. او استاد هم دوکه کې شي چې دوی خو راته ټول خاندي لکه چې زما په دروغ وپوهې نه شو، دا شودهګان دي. نه تپوس به کوي چې پوه شي چې زما په دې دوکه پوه شو، سبا له بیا دوکه نه کوي. کریمولیان کتاب نه ګوري، تاسو په خدای یقین وکړئ دا ځان نه کړئ، تاسو یقین وکړئ، تپوس کول پکار دي. نو دا باب طرح المسألة على سبيل يختبر ما عنده من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوا بما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا يا رسول الله ما هي. قال هي النخلة. حدیث واسانه دی خو ګورې کمال امام بخاري رحمه الله کمال کوي. د کمال محدث او تاسو یقین په خدای وکړئ چې داسې محدث نه دی تېر شوی. مخکې دا حدیث په مخکې باب کې ذکر شو، هلته د قتیبه ابن سعید روایت دی او دلته د خالد ابن مخلد روایت دی او سند بالکل جدا دی. سند تم خیال دی که نه؟ خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال، حتى قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر، اور سليمان بن بلال د چاند روایت کی عبد الله بن دینار نه، عبد الله بن دینار باندې ډول حدیثونه یو ځای کی. نو دا سند بیل ځکه ذکر کوي چې تکرار نه ځان بچ کی، چې تکرار په اسناد والمتن را نشي. تکرار په متن خو راغی کنه، تکرار په اسناد والمتن خو نه راغلی، دی نه ځان بچ کو. نو امام، استاذ، مربی، شیخ شاگردانو له مسله واچي او هغې نه جوابونه کوي، ثابته شوه که نه. حدیث مناسب دی د باب سره. درود شریف اللهم صل علی وسلم.